حضرت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې یو ځل زه په جیل کې وم نو جیل کې مې ذهن ته خیال راغو چې هسې موزګار یم نو حضرت شاه عبدالقادر صاحب چې کوم ده قرآن شریف ترجمه لیکلې ده نو هغه قرآن شریف په ځان ته راوغواړم او هغه ترجمه به وویم. قرآن شریف مې ځان ته وی راوغوست او څه ټایم مې چې ترجمه شروع کړه نو قل هو الله احد له چې ورسېدم نو الله الصمد ته په دغه قرآن شریف دا کومه ترجمه وه په دې کې الله الصمد ته لیکلي و نراسترک چې زبان دا ټکی چې ما واورېدو دا په ما باندې عجیبه غوندې ولګېدلو وایي ما له یې معنی نه راتله تاسو له په سکرین باندې هم دا ټکی ښکاري جي نراسترک نو دې معنی ما له نه راتله نو زما ذهن ته خیال راغو چې په دې جیل کې خو ما سره یو هندو پنډت چې کوم دی هغه هم ګرفتار دی نو کیدای شي هغه له د دې معنی ورځي نو ذهن ته مې خیال راغو چې هغه نه به تپوس وکړم دا وږیه لږه واورئ چې په دې دنیا باندې څومره عظیم خلک تیر شوي دي څومره ښکلي څومره بختور خلک په دې دنیا باندې تیر شوي صرف د دې واقعي مقصد مې صرف دا دی جي حضرت شاه عطا الله شاه بخاری صاحب فرمایي هندو پنډت سره چې وای ملاو شم نو هغه له مې وي چې ماله د یو لفظ ترجمه را لګوای په دې لفظ باندې زه پوهېږم نه نو هغه له مې دا نراسترک لفظ چې کوم دی هغه له مې ووي وایي هغه چې څنګه دا نراسترک لفظ واورېدو نو هغه مدهوشه شو په هغه خپل دغه کې راغو جومېدو باندې شروع شو بس مطلب خپل هوش او حواس چې کوم دی هغه بایلل څه ټایم چې واپس هوش او حواس کې دوباره راغو نو ما ته تپوس وکړو چې دا داسې کم لفظ دی دا داسې دروند لفظ دی چې ته دومره مدهوشه کې او ته مطلب د خپل هوش نه هم ته بېقراره شوې د دې لفظ ترجمه را لوایه وایي زه نور هم ډېر زیات حیرانه شوم ډېر زیات پریشانه شوم چې د نراسترک لفظ اخر ترجمه سره چې د هندو پنډت هم داسې مدهوشه کو داسې بیخي بېهوشه کو نو هغه ما وویل چې وبېرئ که نه دومره همت درکې شته چې دې دا ترجمه به واورئ وایي زه نور هم اکسایټډ وم زه نور هم حیران وم ما ویل چې اوس خو به یې خامخا اورم نو هغه له مې وویل چې بلکل شته راکې همت او ما له د دې نراسترک لفظ ترجمه وکړه جي چې دا څه له وایي نو هغه هندو پنډت ورله وویل چې دې معنی دا ټکی چې کوم دی نراسترک دا د سنسکرت زبان لفظ دی جي د سنسکرت زبان لفظ دی او د دې مطلب وایي دا هغه کس چې د چا کار څوک ودرولی نشي مطلب هغه کس هغه پاورفل کس چې د هغه کار څوک هم نشي ودرولی او بل او که هغه نه غواړي نو د چا کار هم نه کیږي مطلب داسې پاورفل انسان داسې پاورفل کس داسې پاورفل ذات چې هغه نه غواړي نو د چا کار کیږي هم نه او هغه چې غواړي نو د چا کار ودرولی شي هم نه نو دا څوک کیدای شي دا خو صرف او صرف الله ذات کیدای شي چې هغه څه غواړي نو هغه کیږي چې کم کار زمونږ الله پاک غواړي نو هغه کوي او چې کم کار نه غواړي نو هغه نه کیږي نو دغه عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې ما دا واورېدل زه هم بېهوشه شوی یم او کیفیت چې کوم زما ډېر زیات خراب اوسه ټایم پس زه بیا خپل هوش کې راغلم نو هغه ټایم وایي زما اندازه وشوه چې حضرت شاه عبدالقادر رحمت الله علیه څومره ګریټ انسان چې هغه دا قرآن شریف چې کومه ترجمه لیکلې وه نو هغه بیا ما مخکې ډېر زیات سټډي هم نه کړو ځکه هغې کې داسې الفاظ هغه ترجمه لیکلې وه چې هغه صحیح الفاظ مطلب څه داسې دغه نو الفاظ نو خو الله الصمد ته هغه دا ټکی چې کوم لیکلی او نراسترک ټکی لیکلی او نراسترک مطلب څه و مې د لالډي په دې ویډیو کې ایکسپلین کړو جي نو داسې عظیم خلک داسې ګریټ خلک په دې دنیا باندې پاتې شوي دي خپله سوچ وکړئ جي نو دا یو شاړ غوندې واقعه وه د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام